حکومت هغه کنټرول دغه شو فساد قریشي صاحب مونږ یقینا موږ سره یو جوړه یو شان واچوله یو جوړه زما خویندو سره یو شان واچوله الله جل شانه د اختر په دغه څلورمه پنځمه باندې رانه واغست دا یا پیغام پښتنو ته ورکوم چې د مفتي زردار علي حقاني ته په شهادت باندې تاسو ته مبارکباد وایم چې الله جل شانه شهادت مرګ ورکړو او په دې باندې موږ له خفګان نه دی پکار اب دا خبرې کوله که چېرې زه شهید شم زما قدم به نه پرېږدي قرآن او حدیث به وایې زما نوم به نه ورکوي زما مینه به غوسه ورله وایي دا ته څه وې وایي دا مه وایه غم دې داسې غم و ټول جهان در سره وجړل غم دې داسې غم و ټول جهان در سره وجړل ځمکه خلاصه کړې پاس اسمان در سره وجړل بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی ذاکر رحمان عمرزی د مفتی صاحب د زینا تاسو ته حاضر یم قدرمنو زردار علي حقاني شهید خلک ډېر څلوېښت کاله په سوشل میډیا لګیا کار کوي خو اسم نه شهرت هغه شان نشي حاصلولی څو میاشتو کې چې دغه شخصیت ترلاسه کړو د دنیا ګډ د نړۍ هر وګړي ته زنانه ته نارینه ته د توجه په نوم خلک ځان ته متوجه کړو قدرمنو توجه په مرګ هم پوره دنیا ځان ته متوجه کړله داسې خلک ډېر کم په دې دنیا کې وي چې هغه د شهادت په اعلی درجه باندې فایز شي او بیا ځوان زلمی ینګ هغه د دنیا نه لاړ شي قدرمنو دغه ګلالي چې دغه کم بچی دی جانشین دی هغه ستاسو مخامخ دی زمونږ به سترګې وزده ته دي چې دی دغه شان راپاسي او د دنیا ګوټ ته د پلار هغه نوم روښانه کړي ستاسو څه نامه ده محمد سعد بابا مختصر به راته لږ ووایې چې دا خبر د کله میلو شو تا ته کله پته ولګېده خبر خو ما ته داسې میلو شوی دی لکه زما کشرې ورور دوه درې ځله ما ته وویل چې بل یا به ډلو که ما د چارې وکړو زما یقین نه راتلو زه بېغمه وده شم 12 بجې وې ما 1 غنټه خوب وکړ 11 ویده شوی وم چې راپاڅېدم 12 بجې ما ته خبر راغلی چې لاندې کوشم نو خپل کورواله راته وویل امې راته وویل چې دغه شان چل دی بیا د هغه نه واره تر اوسه پورې ما صرف 1 شپه نیمه غنټه خوب کړی دی بس خو لیکن دا شهادت به هر چا له خدای نه ورکوي شهادت یو داسې مرګ دی لیکن مرګ زمونږ حق دی مرګ ټولو را راځي خو د شهادت مرګ دا خدای هر چا له نه ورکوي مفتی صاحب په خپله غوښته وایي یا الله ماله د شهادت مرګ راکړي یا الله ماله شهادت مرګ راکړي چې کله به م کور ته رالو ځان ته به شهادت مرګ لګولی و چې ګاډي ته په سفر باندې تلو کله به یو خوا کله بل خوا ځان ته به شهادت نظمونه لګولي وو الله جل شانه هغه له داسې مرتبه ورکړه چې نن دا ټول پاکستان حیرانه دی او د یو ښار نه لیکن د یو ضلع نه پوره پاکستان ته نن پته ولګېده چې د عالم عزت څه ته وایي پوره پاکستان ته نن پته ولګېده چې د عالم عزت څه ته وایي شهادت والا خدای پسې ورکړو دا نور څه نو د ناموس رسالت دې پاوه د ختم نبوت دې پاوه د صحابو دې پاوه صحابو قرباني وه د پیغمبر قرباني وه د پیغمبر په وارثانو قرباني وه د الله او د الله په رسول قرباني وه په صحابو باندې قرباني وه په ختم نبوت قرباني وه خو لیکن هغه یو کلیپ کړی و که چېرې زه شهید شم زما جنازې له به راځې ما به خښوې او که ما به سوځوې هندوان خو نه یې د دې اصل خبره دا ده که زه ټوکلې کېږم ټوکلې دې شم که زه شهید کېږم شهید دې شم ما ته چې کم مرض لګي او دې لګي زه به د پیغمبر سنتو باندې ځان قربانوم الله وله شهادت مرګ ورکړو خو لیکن د نن نه چې دن مخکې
مفتی صاحب دا یو شاعر ویلی و خدای خبر چې په زبان له خدای څنګه راوستو وایي حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي ښه ډېر ډېر راته وګوره کېدی چې سبا نه یم شپږ ورځې وشولې او یو شعر بل دا دی هر بیان کې به دا وي وایي ګل خو د ګلابي دا نور هسې ګلونه دي ګل خو د ګلابي دا نور هسې ګلونه دي مرګ د شهادت وي دا نور هسې مرګونه دي دا راته ووایه ساده چې تا ته به عموما چې تا سره به خبرې اترې کولې څه ذکر به یې راته کو څه به یې راته وې اخو به اول د اته خبرو ټایم نه میلاوېدو یو زه به هفته بعد کور ته راتلم زه به مدرسه کوم خو لیکن د روژه کې چوټیانې وې روژه کې شپږ ورځې چې مونږ سره کور کې وو دغه خبرې به یې راته کولې لیکن زما امي غېله په دې غوسه ورلوی مونږ ته دا خبرې مه کوله وایي دا واړه دي ابه دا خبرې کوله که چېرې زه شهید شم زما قدم به نه پرېږدي قرآن او حدیث به وایې زما نوم به نه رکوي زما مینه به غوسه ورله وایي دا ته څه وې وایي دا مه وایه ټوله روژه کې مونږ ته دا خبرې کوچې لومبې شپږ ورځې به مونږ ته دا خبرې کولې بیا چې به پروګرام نه ووتو سهار نه به لاړو شپې بیا په روژه کې هم بهار وي خو لیکن دا کومه چې تېره روژه تېره شوه دا یې مونږ سره داسې تېره کړه ښه په نرمۍ باندې خدای ورسره کومه فیصله کړې وه اختر کې مونږ سره یو جوړه یو شان واچوله یو جوړه زما خویندو سره یو شان واچوله الله جل شانه د اختر په دغه څلورمه پنځمه باندې رانه واغستو خو لیکن پسې واغستو یو به وي دا زمانه دی بل به وي دا زمانه دی لکه خلاف یادوم څوک چې خلاف و یو به وي دا زمانه دی بل به وي دا زمانه دی الله جل شانه اعلان وکړو دا نه ستاسو دی نه د علماو دی او نه د خلافو دی دا زما دی ما در خپل امانت واغستو خدای رانه واغستو قدرمنو داسې خبرې یو ډېر داسې پوهه کس وي هم داسې خبرې نه ورځي زه صرف اخري د سعد نه اخري پوښتنه کومه بیا به مفتي صاحب قریشي صاحب د سره هم دوه خبرې کومه چې هغه کنټرول دغه شو سعد قریشي صاحب موږ یقینا ټول ډېر زیات غمګین یو سعد دا راته ووایه چې اخري پوښتنه کوم تاسو هم ستړي شوي یې د مفتی سردار علي حقانی سپر سٹار مفتی سردار علي حقانی صاحب شهید رحمت الله علیه داغه نتاز څه زده کړل په دې دومره ورکوټي موږ ته په اندازه لګي چې دا کومې خبرې ته کې بس دا راته مختصر ووایه بیا به نه موږ اجازه غواړو ما وایي دا زده کړل څه چې مې درته وویلې دا ما د هغه نه زده کړل چې به انټرویو ورکوله شهداو باره کې دغه به یې ویلې چې وایي دا ورسه نو د ختم نبوت قرباني وه دغه خبرې یې پکې کولې دا موږ د خپل والد محترم جناب مولانا مفتی سردار علي حقانی شهید رحمت الله علیه پخوا به موږ ډېرې خبرې کولې هر عالم به موږ یادو کوم چې به شهید شوی و MC ولد شهید رحمت الله علیه اعظم طارق شهید رحمت الله علیه حسن جان شهید رحمت الله علیه نن به موږ وایو چې مفتی سردار علي حقانی شهید رحمت الله علیه خو لیکن دا پیغام پښتنو ته ورکوم چې د مفتی سردار علي حقانی ته په شهادت باندې تاسو ته مبارکباد وایم چې الله جل شانه شهادت مرګ ورکړو او په دې باندې موږ له خفګان نه دی پکار په دې خوشحالي پکار ده لکه ډېر وخت کېږي شپږ اووه کاله کېږي دومره میراث شو چې زما والد محترم یو خبره کړې وه زه چې شهید شم ما ته به ژاړې نه ما ته به چې شهادت مبارک شه خو موږ له دا خبره مکمل ایره وه زما یو تره کراچۍ نه راورسېدو په 9 بجې د کومه چې جنازه وه په هغه ورځ 9 بجې راورسېدو او هغه ما له غاړه راکړه چې ستا د پلار شهادت مبارک شه ما ته خبر رایاده شوه د هغې نه بعد ما د سترګو نه اوښکه هم نه ده باندې خو موږ له په دې باندې خفګان نه دی پکار په دې موږ له خوشحالي پکار ده موږ د هغه شهادت نه خرابوو په دې موږ له خوشحالي پکار ده یو پېره توجه وایي جي توجه لفظ موږ ټولو ته پاتې دی کم عالم چې بیان کوي اوس به هغه خامخا به بیان کوي
شپاړس بېشماره پرې توجه وایي لکه مفتي صاحب چې به خبره وکړله به شپږ اووه پېرې توجه په یو ساه باندې ویلې ځکه د هغه لقب توجه او لومبي توجه مونږ سره خوا کې دا د ساري توجه هم ناست دی هغې به پوښتنه کوئ تاسو زه ډېره مننه بچې ستا د حوصلې نه ډکې دومره حوصله خو زمونږ هم نشته نه د مفتي صاحب ته چې څومره د دې ګلالي ده محمد سعد خوشحاله اوسئ مفتي صاحب